السلام علیکم، څنګه یې تاسو ټول خیرونه دي؟ نن مو ناشته وکړه نو د لور مې وې روټۍ له به بهر ځو. مې زه صحیح ده چې کور کارونه وکړو بیا به لاړ شو. نو واړه په ناشته کې پراټه خوښوي او زما خو بس دغه براون بریډ او د یوې هګۍ املیټ او ورسره ښه مزېداره کړک چای وي. ناشته مو وکړه بیا هم د کور کارونه وکړه بس بیا روان شو د غرمې روټۍ ته. نو لور مې وې نن به ترکش هوټل ته ځو. مې زه صحیح ده د هغې ترکش کانې ډېرې زیاتې خوښې دي. نو دا داسې 2 بجې وې موږ روان شو. تاسو ګورئ سره غرمه دي او سمه سخته ګرمي ده. نو ګاډي کې خو ایسي لګېدل ده خو بهر ډېر زیات ګرمي ده. لاره کې دا سټیډیم راځي چې کله انور پریوزي نو دلته د عماني واړه فوټبال اوس خو سور نور دی نو څوک نشته پکې خو چې کله انور پریوزي نو بیا دلته ډېر راشي. کله چې موږ مان ته رالو سټارټ کې زما د هسبنډ موږ بوتلي وو ترکش هوټل ته د شپې روټۍ هم پکې خوړلې وه او دې نه علاوه دا ماشوم چې کله موږ سکول ته بوزو راولو نو اکثر دا لور مې وایي راځه چې ناشته مو وکړو. نو دا لاره کې راځي ترکش هوټل دې کې مو اکثر ناشته کوو. نو نن سبا د ماشوم چټیانې دي سکول ته نه ځي نو دا ډېره بهر نه وځي راوځي. بس لی ښه یو مې راځه چې لاړ شو او بیا ایګزام هم دی بیا به ډېره زیاته بیزي شي. ایګزام دوران کې خو بس دا سټډي ته ناست دی بهر بالکل نه وځي مطلب ټایم ورسره نو بس دا روان یو په لاره باندې. تاسو وګورئ خواوشا څومره ښکلي کورونه دي باغونه دي ونې دي د کجورو ونې دي او څومره دا ښکلي ښکاري. نو که څوک عمان لیدل غواړئ زما سره اوسئ زه به تاسو ته د دې ځای دا کورونه پارکونه وغیره ښیم. ریسټورانټ دونه لرې نه دی زما په خیال داسې 15 منټ به ورته لګي. نو دلته لاره کې پارک راځي دې پارک کې زما دا واړه لوی شو مطلب چې موږ دلته عمان ته رالو نو دوی لا واړه نو دې پارک ته به هم لوبو له راوستل دوی به لوبې کولې او موږ به واک کوو. دې سره خوا کې بیچ هم دی ابه درته هم ښیمه ابه هم راشي بس مخکې. دې پارک کې زموږ سره نور پښتانه ملګري شوي وو نو موږ داسې 3 فیملي وو او ټول پښتانه وو. موږ به د جمعې په ورځ روټۍ پخه کړه دلته به راغلو بیا به مو روټۍ یو ځای خوړه. سړي به بیل کېناسته او ښځې به بیل کېناستې او زما وړو او د هغوی وړو به پارک کې لوبې کولې سم خوند به یې کوو. دې نه علاوه سکول کې یو ځای سبق هم وی نو چې جمعې په ورځ به کله میلاوېده ډېر زیات به خوشحاله لوبو ته به خاص کر خوشحاله. نو داسې 2-3 کاله مخکې دلته سیلاب راغلی و زموږ خواته یو سټي سینټر دی هغه خراب کړی و او دا پارک یې ډېر زیات خراب کړی دی. دې کې لا کار شروع دی صحیح کړی نه دی رو پکې بس لګیا دي کار پکې کوي. دلته کورونه هم ډېر زیات ښکلي دي او جوماتونه هم ډېر زیات ښکلي دي او چاپېره جوماتونه دي د روډ یو طرف ته او بل طرف ته په هر ځای کې بس خامخا جومات به راځي. جومات نه جوماتونه مطلب هر طرف ته جوماتونه دي د روډ په یو سایډ باندې هم او په بل سایډ باندې هم او دا زما ډېر زیات خوښ دي چې شکر الحمدلله دلته جوماتونه ډېر زیات دي چې کله موږ چېرته ځو او د مونځ وخت وي نو بس ګاډي یو سایډ ته ودرو او جومات ته وردننه شو ځکه چې د ښځو بیل جومات دي د سړو بیل جومات دي بس ښه په آرام سره مونځ وکړو او بس بیا روان شو. دا خو داسې واړه واړه جوماتونه دي دلته یو بل غټ جومات دی چېرته به هغه هم زه تاسو ته ښیم که لاړم. یو کال زما اندرور راغلی و دلته نو هغه موږ هغې جومات ته بوتلي وه د هغې سم خوښ شوی و هغې وی دا څومره ډېر غټ دی او څومره ښکلی دی او هغه دلته دومره خوشحاله وه چې واپس تله نو زړه یې نه کېدو وی چې بس زوم دلته وی نو خو هلته د هغې واده و نو تلل مجبوري و جواب یې مکو او واده یې هم نږدې و نو موږ ورته زه بس بیا به راشي. واده چې څنګه وشو نو میاشت بعد هغوی لاړه یورپ ته د پی ایچ ډي لپاره خاوند یې هم پی ایچ ډي کوله او دی هم د ځان سره بوتله بس چې ژوند وي بیا به راشي او دا داسې ځای دی چې دلته هر سړی خوشحالېږي څوک نه خفه کېږي. نو دغه بیچ دی او دا ترکش ریسټورانټ دی. ریسټورانټ ته چې وردننه شي نو دغه کړکو کې دا بیچ ښکاري. نو راځئ چې تاسو ته دا ترکش ریسټورانټ وښیم او دې کې څنګه کانې دي او دې کې هر څه څنګه پراته دي دا ټول هر څه به درته ښیم او دا د اکویریم زما دا ډېر زیات خوښ دی. زه چې کله هم دلته راشم نو د دې ویډیو خامخا جوړوم او دا دی باقي هوټل نو دا د سیټ اپ دی. مونږ خو زیاتره دلته کښېنو خو دې کې دننه کمرې دي ځینې خلک هغې کې کښېني مطلب چې څوک دننه کښېناستل غواړي نو هغې کې کښېني او 10 کاله مخکې چې موږ راغلي وو دلته مونږ ټول په اینډ کې ناست وو نو وږي شوي وو اول به د خوراک اډر ورکو بیا به تاسو ته د باقي ریسټورانټ ښیم. نو دلته مو هاف ګریل چکن آرډر کو او ورسره هم پیزا آرډر کړه. نو دا دننه بیا رومز دي دې کې یو ټیبل او چیر ایښي دي مطلب ډایننګ ټیبل او چیرز دي چې څوک دننه کېناستل غواړي نو دننه کښېني. د اختر په ورځ او په ویکند باندې دلته ډېر زیات رش وي عام ورځې کې دومره رش نه او بل موږ ته ورځې تلي وو نو هم خاص رش نه او دلته واشرومونه هم ډېر مزېدار دي لاسونه مینځل نو مې راشه تاسو ته پکې دا ځای هم وښیمه. ماشوم چې دی واشروم ته لاړو مې راشه زه به لاس وینځم. ډېر زیات صفا سوتره دی او ډېر زیات مزېدار دی سیسټم یې ډېر زیات ښکلی دی مطلب هر یو څیز یې ډېر زیات په ترتیب باندې دی. لاس مې وینځل چې راغلو نو سټارټر راغلی و دا سلاد دی او ورسره همس دی. دې نه بعد چې سم آرډر کړی و هغه هم راغله. نو دا دی ترکش خوراک
ډېر زیات زبردست ملګرو او ګرما ګرم و، دومره خوند یې کړی و چې زه تاسو ته ویلی نشم. خوب زی هم می‌خوردی و روټو کې او دا نری روټۍ هم می‌خوردی وی. Burası Türk Lokantası. Buyurun gelin. Baş tacısın. دې نه علاوه چې څوک بهر کښېنستل غواړي د هغوی دپاره هم ځای جوړ کړی دی، هغوی دلته کښېني. د ونو سوری دی پکې او چاپېره پکې لایټونه هم لګېدلي دي. نو واپسۍ کې به زه تاسو ته هغه پارک ښیم کوم چې ما تاسو ته وې مهدي کې زما بچو ډېرې لوبې کړې دي، مطلب دلته لوی شوي دي. هغه پارک به درته هم ښیم او ورسره بیچ دی هغه به درته هم ښیم. هسې خو زموږ لار سیده ده او خو مې راشو تاسو دا پارک وښیم او ورسره دا بیچ هم وښیم نږدې نه چې دلته دې پارک کې موږ ډېر زیات پروګرامونه کړي دي او مطلب ډېر زیات ګیدرینګ مو کړی دی، وړو ډېر زیاتې لوبې کړي دي، واکونه مو کړي دي. دلته پارک هم ښه ښکلی مزېدار جومات دی. اکثر به مونږ مازدیګر ناوخته راغلو، ماښام او ماسخوتن مونځ به هم دغې جومات کې کوو. مونږ چې په اول ځل عمان ته راغلو، مطلب په نن مونږ راغلو او په سبا زما هسبینډ مونږ دلته راوستو دې بیچ ته. وړو چې دا بیچ ولیدو سم ډېر زیات خوشحاله شو، وایي مونږ پکې لامبو. خو لامبل ته هم پرېنښوده، مې هسې نه اوبه هم ویې نسي او دونه لامبول نه ورتله، اوس خپل چل ورځي ځکه چې دلته سویمینګ پول و نو هغې کې به اکثر لامبل را لامبل. اوس به یې زده کړی دی خو اول واړو چل ول نه ورتلو، اوس خو لوی دي د هر څه چل وله ورځي، مطلب ښه کلاړیان شوي دي. بس صرف یو ماشوم دی نو هغه خو د اوبو نه یېرېږي، هغه خو چېرته هم اوبو کې نه لامبي، هغه ته بس ګوري خو بس دننه ورته ورځي نه، وایي زه تېرېږم او هغه پیدا شوی هم دلته دی خو پته نه لګي ولې هغه د اوبو نه ډېر زیات یېرېږي. دا وګورئ څومره ښکلی ښکاري. دغه مخامخ هوټل دی، ریډیسن هوټل دی، دې ته هم مونږ راغلي یو، مطلب دې کې مونږ روټۍ خوړلې ده او دغه مخامخ ورته بیچ دی او بیا دې بل طرف ته پارک دی. نو دې پارک کې زموږ د وړو لوبې کړي دي. دا وګورئ کار پکې شروع دی، سیلاب خراب کړی دی. نو دغه برج چې ښکاري په دې مونږ ډېر تلي راغلي یو، مونږ په دې ډېر واک کړی دی، مطلب چې واک به مو کوو نو په دې به خامخا تېرېدو را تېرېدو او دې لاندې هم اوبه بهیږي. بل دلته د جامن ونې هم دي د کجور نه علاوه، نو هغې ویډیو به هم زه تاسو سره جوړوم، هغه به هم زه تاسو ته ښیم. دې پارک کې هم د جامن ونې دي خو جامن پکې نشته. بل یو پارک دی هغې کې جامن شته، نو هغه به زه تاسو سره خامخا شیم. دا نږدې نه تاسو کاتی شئ، څومره ښکلی ښکاري دا بیچ. چې کله دلته موسم یخ شي نو بیا موږ دلته اکثر چای له راځو، مطلب چوله راوړو، چای پوخ کړو، وڅښو، واک ماک وکړو، بیا راځو کور ته. نو بس کور ته راغلو. که ستاسو زموږ نننی ولاګ خوښ شوي په دې خبر زموږ چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم خپل خپلوان سره شیر کړئ چې هغوی ترې نه هم خوندونه واخلي.